ګڼ احادیث په دې کې روایت شوي دي. صحیح بخاري کې د دې احادیث شته دی. ښځینهو به مسجد نبوي کې صفونه لرل د زده کړو دپاره، د عبادت دپاره. د اسلام په تاریخ کې تاسې وګورئ غزواتو کې صحابیات، هغه میرمنې چې صحابیه وي، نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې نږدې د کورنۍ غړي، میرمنې، نورو خلک ټول په جګړه کې به ښکېلې وي. جګړه کې به مجاهدینو ته، د مسلمانانو لښکرو ته مثلا د دوی ټپونه به درمل کول، دوی ته به اوبه وړلې، جسدونه به را انتقالول، مرسته به ورسره کوله، کاروانونو کې به ورسره یو ځای وي. اسلام هغه دین دی چې ښځې پکې د تعلیم بشپړ حق لري، ضرورت یې بولي. په اسلام کې ښځه یوه ښځه نه ده، هره میرمن یوه مدرسه ده. نو چې ستا مدرسه بې سوادی، هغه نسل به ته څنګه روزي؟ اسلام ټول ټینګار په دې دی چې اسلامي امت باید د تعلیم له لحاظه، اقتصادي لحاظه، قوت د لحاظه تر ټولو لوړ. ته نسل هغه وخت تربیه کولی شي په ښه ډول باندې چې کله ستا ښوونځی، مدرسې ټول دا دې پیاوړي، او هغه څوک ده؟ هغه مور ده، زما ستا خور ده. دلته حسام صاحب که یو هغه د مدرسې او د عصري زده کړو تر ډیره خلک په مدرسو ته، مثال موږ او تاسې په افغانستان کې مدرسې فعالې شته، یا د ښوونځیو هلته بیا یو ډول د دواړو ترمنځ توپیر دی. توپیر موږ او تاسې جوړ کړی. په اصل کې اسلام کې مدرسه او دغه باید یې وي، ښوونځی او دغه دواړو کې باید عصري زده کړې وشي. دا باید داسې وي چې د دوی ترمنځ هېڅ ټکر نه وي، ځکه چې زده کړې هره برخه کې اوس یوه مور د خپل اولاد سره ښوونځي درسونو کې زده کوشش کوي. دا به له کوم ځای نه د ساینسي مضامین زده کوي چې د خپل اولاد ته وروښيي. پلار خو د سارا دی، ټوله ورځ کاروبار، ستړی ستومن، مازدیګر کې چې ته کور ته لاړ شي انرژي در پکې چې خپل اولاد سره کښېني درس ورکړي. خو مور چې اولاد سره وخت تېروي، ډېر وخت ورسره تېروي.